أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم سورة احقاف مخیاتونو کی د کتاب عظمت کتاب تا ترغیب بیا د دینه مطالبه د دلیل هغه خلق چې هغه د الله نه سوا بل چاته آوازونه کوي را مدد شوته وي دا هغې نه غواړي نو هغې باندې فتوا ومن اضل ممن يدعو من دون الله سره بلې دا مو وایي چې دغه کسان د دې حاجت نشي سر کولی دې له جواب نشي ورکولی قیامت ته ورځې پورې نشي کولی او هغه چې دي د دې د خبرو نه د دعا نه د بلنې نه د بندګۍ نه هغه بالکل ناخبره دي هغې ته پته هم نشتي کله چې د قیامت ورځ شي نو بیا به هغه د دې دپاره دشمنان شي او انکار به کوي د دې د بندګۍ بیا زجر و خلکو ته چې د الله د آیاتونو ته دیو ته سحر وی انکار تی کوي زجر آخل کو تم دی چې هغه قرآن کریم ته دا وی چې دا دی پیغمبر جوړ کړلی ځانه د هغې څه جواب یې مو کو ورپسې تذکره د دې خبرې م وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی اعلان ورته وکړه دې خلکو ته ووایه ولې زه چې تاسو د نوی راغلی ما مخکې مانه چې ته پیغمبران نه دي راغلي یا تاسو که دا خیالي چې دا ما مسله نوي کړله نو دا نوي مسله خو نه ده دا خو هغه زړه مسله ده مسله د توحید ده بیا نفي د علم غیب د هغې تذکره اتباع د ما انزل الله الله چې څه نازل کړلي قرآن کریم دی د دې اتباع او بیا ورپسې تذکره د دې کوله چې قرآن کریم راغلی پیغمبر راغلی دا خلک ته انکار کوي حال دا دی چې د بني اسرائیل نه بعضې خلک داسې دي چې هغه دا خبره مني مسله د توحید مني شهد شاهد من بني اسرائیل علی مثله بعضې خلک داسې وو اهل کتابو کې چې هغې ایمان راوړ هغې توحید ومانو او نو هغې د ایمان راوړي تاسو د کفر کوئ تاسو ځان غټ ګڼئ نو بیا تذکره د دې مو چې ګورئ یاد ساتئ الله ظالم قوم ته هدایت نه کوي د آیاتونو کې وس تذکره د کافرانو ته بل زجر ورکوي حق پیژني نه او دی وایي که چېرې دا قرآن حق وی نو دا صحابه به زموږ نه دې ته نه مخکې شوي موږ به مخکې شي موږ به دا ایمان راوړی وی دا د خلکو خبرې وي وی دا دروغ دي الله رب العزت وی د دې نه مخکې کتاب راغلی و د موسی علیه السلام
تورات راغلو اغا امامو رحمتو دا قرآن کریم دا هم داغی تصدیق کئی دا قرآن کریم خلق لیر ورکی ظالمان اللہ او محسنان چی دی ناغی لزیر ورکی او بیا تذکر دا چا کئی چی آغی توحید منل لے او پا دیبانے کلک پاتی شیدی نو دا آخرت حال بشارت ذکر کئی چی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون او بیا دا جنت تذکر کئی اللہ رب العزت وی ہو دا انسان دا پارا کم چے مشران دی داغی دا پارا خو منگا حکم کر لے چے ہو دا مور پلار احسان کو آغی سر احسان کوئی داغی سر خیگڑا کوئی آغی گورا سمرا تکلیفو نتیر کر لی نو دے انسان تذکر پا دی انداز باندی کئی کله چې دا انسان ځواني ته ورسید بیا بوډاوالي ته ورسید دی لګیا دی دی نور سوی نه پکار ول دادی چې الله طرف تراشي او د هغه وی کم چې مخکینی نیکانو ویلی ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي الله ته توبه وباسي ورپسې الله رب العزت دا خلکو د پاره بشارت ذکر کړي چې چا د ایمان راوړل او عمل صالح کړل او هغه خلک چې هغه په دې بل لین باندې روان دي مور پلار خلکو او دی په غلط روان دي نو هغه یو سوی دی او ته بل سوی دا تذکرہ راځي قیامت کے حال ذکر کئی چاچے ایمان راوړل عمل صالح کړل نو داغي د پاره با درجی داغي د پاره به جنتونه ای ادا نور چې دی ته ویل کېږي چې تاسو دنیا کې خپل مزه کړلی نن تاسو دلته کې زینشتي تاسو د پاره به عذابي داغي تذکرہ راځي وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه ويا کسان چې کفر کړل للذين آمنوا کسان ته چې ایمان راوړل لو كان خيرا کچری دا قرآن دا خیر وے دا ایمان خیر وے ما سبقونا إليه دا خلق بمنو مکشی زمنگ نہ دیتا نا بعضی خلقی دی کے تکبوری غرور پکی نو دے زان اخیار گنی زان داسی گنی لگ خلق وی عقلی کل کیم خو زیم وی پوئے گم نزا پوئے گم نو کافر خلق دا مومنان و بارکی داسی وی لو کانا خیرن کچری دا ایمان دا خیر کشیوے ما سبقون الی داخل بنو مکشی زمان نہ دیتا ویز لم یهتدو به او کلا چې د خلکو هدایت نه مندله پدې باندې فسيقولون خامخ دا خلق داسي وي هاذا افك قدیم دا خو دروغ دی پخانی قرآن کریم ته دروغ وي د پیغمبر دی خبره ته دروغ وي دا دروغ دی قیامت ته او سدی دا ټول اسی غب شپ ته وي دلدگی بازی دا خو کافرانو خلقو دا خبر کرلا دیزی کے دا اہل سنت والجماعت داغی تعریف علامہ ابن کثیر کرلے اغوی اما اہل السنت والجماعت فیقولون کلو فعل وقول لم يثبت عن الصحابت فهو بدعت اہل سنت والجماعت سوک دی وی اما اہل سنت والجماعت ہر چے اہل سنت والجماعت تی نو فیقولون کل فعل وقول دی بداسی خبر کئی چی ہر آغا فعل ہر آغا وینا لم یثبت عن صحابتی چی دا صحابونا داغی ثبوت نئی صحابونا آغا ثابت شوی نئی
لم يثبت عن الصحابة نو فهو بدعت اغا عمل اغا وینا اب بدعتی ولی اغم دا خبر کہ لو کان خیر لسبقونا الیہ کچری دا غورا کار وے نو اغي بہت زمنګ نمخ کی والے کڑے وے زکه چې اغه خیر د معنا اغه وا خیر خلق اغه کنتم خیر امتين اغه ور خلقو اغي بدا کار کڑے وے او چې اغي نه دے کڑے نو پته داو لګی د چې دا خیر کار نه دے دا ثواب کار نه دے بلکې دا خو بدعت ته لو کان خیر لسبقونا الیہ ولی ہر آغا کار چاگا دا خیری دا ثوابی ناغو پر خود ہے نا دیکھا اگی کر لے نن زمانہ کی کہ یو سڑے داسی عمل شروع کی یو کار شروع کی چاگا پیغمبر نہ دے ویلے پیغمبر نہ دے کڑے صحابو نہ دے کڑے تابعین نہ دے کڑے تبی تابعین نہ دے کڑے او دل دے دے لگیا دے نن وینا دا خیر کار دے دا ثواب کار دے دا خیر تا پیجن کہ او پیجن دو آغی مخ کے پیجن دا کرا ناغا خیر آغا با دا خیر کار با آغی چی آغی نثابتی چی آغی نئی ثابت ناغا با دا خیر کار نئی زما استا پا وینا بانی آغا دا خیر کار کی گی نا ما اتاوتو جی دا خیر دے دا حسن دے دا غور دے دا ثواب دے نا دا خیر کار دا ثواب کار خ کار اب آغی چی آغا پیغمبر ویلی صحابو کڑی صحابو ویلی تابعین او تبی تابعینو کڑی ویلی آغا بھئی ناغا اہل سنت والجماعت تی سنت تے نسبت تے ناغا اہل سنت تی جماعت آغا دی چاغا صحابو طرف تے نسبت تے صحابو ٹولگی تا صحابو جماعت تا اہل سنت والجماعت ہوئی نن که یو سڑے زان تا نم کیری اہل سنت والجماعت نو پدے بانے بکار نہ کیگی داغا عمل تا بکتے کیگی داغا عقیدے تا بکتے کیگی دیسا ہوئی کہ دا عقیدہ و عمل صحیح دا قرآن و سنت مطابق انو ٹک دا کہ نہیں نو پر نم مائے سو خلاصی گے نخا دے زمانہ کے دے دور کے دیر خلق دیزان بڑے خکول نم کیری دا خپل جماعت نم بم خکولے کیری پہلے تنظیم بجوڑ کے پارٹی بجوڑ کی خپل نم بولا کیری لیکن چی دا اللہ دا رسول خبر پکی نہیں دا صحابو خبر پکی نہیں تابعین تبی تابعین خبر پکی نہیں زان پکی خبری جوڑی شوی نا آغا دا خیر نہیں آغا با صحیح نہیں رست بازی جماعتوں نے جوڑ شو آدھی نسبت کے ٹوپ وہی چرتا آغا زمانے تا ٹوپ وہی کم سے اسی کی دیش ولی یو نسبت و یو تسلسل خو ثابت کا کر ومن قبلی کتاب موسیٰ مخید دینو دے قرآن کریم نمخی دے پیغمبر نمخی کتاب دا موسیٰ علیہ السلام راغلے امامن اغا پیشواو دا کتاب پیشواو دا موسیٰ علیہ السلام پیشواو ورحمتن او دا رحمت دا خلق دا پارا وحازا کتابن او دا قرآن کریم دا کتاب دے تصدیق کون کے دے دا آغسو چمکی ترشی دی مصدقن تصدیق کون کے دے و لسان عربین پا عربی جب کی دے لینذر الذین ظلموا دا پار دے چی یر ور کی آکسان لچی ظلمی کرلے و بشرا للمحسنین او زیر دے دا پار دنے کوکارو سوچی کوکار دی سوچی موحدین دی سوچی توحید والدی سنت والدین آغی لزیر ور کی دے جنت دا خلق دی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دا کسان دی چی دا ویلی دا عقیدے سات اللہ چی رب زمانگا اللہ دے ثم استقاموا بیا کلک پادشی دی پدی بانے استقامت اختیار کر لیں نو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبیر پدی بانے و نبدی غم جن کی پدی بانے غم بنائی پدی بانے حزن بنائی محکم ترشیوں دا خلق چی دی ویلی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا نال دگیو تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا
وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. دلته بل شان وی چاچے دا ویلے چې زمونږ رب الله دې استقامت اختیار کړل نو نه به یرا پدی باندې نه به دی غم جن کیږي. مختصر خبره وکړه. اولئک اصحاب الجنة دا کسان جنتیان دی خالدین فیها ہمیشہ وی پدی جنت کے جزاء بما كانوا يعملون دا بدل دا پسوب دا چې دی کوم عمل کاو دنیا کی چې دی سکول داغي په وجبانه دا بدل دی ته میلاویږي جنت. وذ دنیا حال ذکر کئ ووصینا الانسان بوالديه احسانا او وصیت کړل منګه حکم کړل منګه انسان تا داغه د مور او پلار په بار کې د خصلو کولو مخکې سورۃ عنکبوت کې هم داسې او ټکه تیر شو. ووصینا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. دلته کې هم احسان حکم ورته موږ کړل احسان بکې خسلوک بکې. دانګه سورۃ بنی اسرائیل کې تیر شیو ال دې اف قدر بوته نه وېخه حملته امه کرها ووضعته کرها اوچت کړل دلرا مور د په تکلیف باندې او زیګول دلرا په تکلیف. د مور تکلیف هغه بیا زیات ته مور او پلار دواړه دي لیکن د مور تکلیف زیات ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو صحابي ته پوښ کړي یا رسول الله ما باندې چا حق دې چا سره حکم وې د پلار د مور سره وی بیا وی د مور سره وی بیا وی د مور سره وی بیا وی د پلار سره. نو درې پیری وی د مور سره احسان وکا. سلورم پیر باندې وی د پلار سره د زیات تکلیف چې د ناغه د مور برداشت کړل. یو تن هغه ډیر زیات د مور سره احسان کا وی وړه حرم ته بوتلا ال دغه طواف پیو کو واپس راغله وی ما حق ادا کو هغه او داغه یوی لګ وخت داغه یوی شپې داغه هغه بدلت نشي ادا کولای ځان مړ کی کنه خو نشي ادا کولای. حملته امه کرها ووضعته کرها اوچت کړل دلرا مور د په تکلیف باندې او زیګول هم دلرا په تکلیف. وی کم از کم مدد د حمل هغه شپږ میاشتې ده نو دای په ګرځول په خېټه باندې بیا یې زیګول او زیات مده چې د هغه زیاته ده. بیا عام طور باندې نه میاشتې لس میاشتې دا مودی دا امید. وحمله وفصاله في عامين وحمله وفصاله 30 شهرا او حمل ددو امید ددو دې چې په ګرځاو په خېټه باندې وفصاله او په ورکول دلرا 30 شهرا وې دا دواړه چې نو دا 10 میاشتې دي وې دا کم موده ده دلته کې ذکر ده پکې نو 2 کاله په ورکول دي او دا شپږ میاشتې دا کم از کم موده ده حمل لا. زمونږه احناف وی یو خبره کوي وحمله وفصاله 30 شهرا هغه وی دغه دغه ضرورت نشتی چې دا الټا بعض خلک دا جدا کوي ته ناوی کم از کم مدة شپږ میاشتې ده د حمل او ورپسې 2 کاله چې دینو دا پي ورکولي او بعضی پکې دا وی چې سمرا د حمل وخو نو دا غینه اخواته دل و پي ورکول کی که یو سره داسې ده چې وړو کې داسې ده چې هغه یو کال په حمل کې پاتې شو
نو بیا ورپسې یو نیم کال پاتې کیږي، نو یو نیم کال به بیا دله پی ورکې. دا د بعضې علماء خیال دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه وایي وحمله، دا حمل هغه حمل نه دی کوم چې په خېټه باندې دی، بلکې دا حمل دی په لاسونو کې ګرځول. وفصاله، او پی ورکول دل را 30 شهره، دا په 13 میاشتو کې 2.5 کاله. نو خلک چې ګرځي ځان سره، نو د 2.5 کالو پورې دا خلک ځان سره ګرځي، یو په غیږ کې اخلي بلې په غیږ کې اخلي، دا د غیږ د ګرځولو ورځي. بیا دې نه غټ شي، نو بیا چې ته لر روانې جو غیږ کې اخلي کني ځان له خپل باندې ګرځي. ناوی په لاسونو کې ګرځول او پی ورکول دله په 13 میاشتو کې. دې ځنه یو خبره معلومیږي، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دارنګه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک والا هغه دا وایي 13 میاشتو کې چا پی او خواړو د بلې مور، نو دې کې به رضاعت ثابتېږي، دغه بچی به د دغې مور رضاعي بچی شي، او کوم چې رضاعت نور مسلې دي هغه به ثابت شي. د دغې بچی د دغې ښځې چې کوم بچي دي هغه به د دغه رونه خویاندې شي. لیکن که د 2.5 میاشتو نه د 2.5 کالو نه وروستو یوه ښځه د وړوکي له پی ورکوي، نو دی زوی کېږي نه. دې ځای کې احتیاط په دغه کې دی. نور پی ورکول هغه 2 کال پکار دي، 2 کال نه زیات نه دي پکار. لکه مخکې سورۃ بقره کې تیر شو، هلته کې وایي وحمله، نه هلته کې وایي حولین کاملین لمن اراد یتم الرضاعة، 2 کاله پورا څوک چې پی ورکوي نه هغه دغه نه هلته کې د پی ورکولو مسئله. نو پی 2 کاله بهتر دا ده چې 2 کال دی پی ورکړی شي، 2 کال نه زیات نه ورکولی کېږي. او که دلته دې کې کوم مسله ده، نو هغه دا ده چې په 2.5 کالو کې دنه که چا پی وخواړو نو د رضاعت به ثابت شي، او که د هغې نه وروسته خوري نو بیا به نه ثابتېږي. او نورو په نسبت باندې د 2.5 کالو 2 کالو کې دنه که خوري نو رضاعت به ثابتېږي او وروسته نه ثابتېږي. نو زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه په احتیاط باندې بعضې خبرې روانې دي. دارنګې کله کله داسې 2 کاله ولا پی ورکړو، نو دا وړوکی چې نو دا سر قلاریږي، خو نه په دې ورځو کې دا بعضې خلک خو داسې پکې د 3 کالو یې هغه لګیا پیډر خوري، لوی سړی ګرځي به دا خبرې به هم کوي، ګرځي به بازار کې برامانی پیډر به لاس کې نیولی. هغه دغې کله چې یو وړوکی هغه عادت دی 2 کاله د هغه پوره شو، اوس دې د قلارۍ، نو د قلارول خو یکدم نه کېږي، نو دی به کله ولا پی ورکوي او کله به ولا څه نور څه ورکوي، څه غولی به چل به کوي ورسره، نو په دې کې وخت تېرېږي. نو 2.5 کالو پورې که دا ورسي نو خیر دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نظر په دغه باندې دی. دا نه چې مستقل دی ولا پی ورکوي 2.5 کاله نه، 2 کاله پی ورکول پکار دي، زیات نه. حتی اذا بلغ اشده، تر دې پورې چې کله ورسېد خپلې ځوانۍ ته، بلغ 40 سنه، او ورسېد 40 کالو ته، قال نو د وی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، نو دا आवाज کې د الله نه غواړي یا الله توفیق راکړي ماله چې شکریا ادا کړم ستا د نعمت هغه چې انعام کړی تا ما باندې والا والدی یا زما مور و پلار باندې، وانا عمل صالحا، مال توفیق راکړي دی چې زه نیک مال توفیق راکړي د دې چې زه نیک عمل وکم، صالح اعمال وکم ترضاه چې ته به خوشحالېږي. واصلح لی فی ذریتی، او زما لپاره روغ کې صالح کې زما اولاد صالحہ کی ہوئی، نیکانی کی، دیندار ہے کی. انی تبت الیک، یقیناً
زود توبه باسم تا دا وینی من المسلمین او یقینا زیم د مسلمانانو نا اولئک الذین نتقبل عنهم دا کسانی چې قبل مونږ د دین احسن ما عملو بهتر دا غنا چې دي کوم عمل کړل ونتجاوز عن سیئاتهم او مونږ تجاوز کو معافی کو د دې د ګناهونو نا فی اصحاب الجنه دا کسان به په جنت یانو کې وعد الصدق الذی كانوا يوعدون الله وعد الصدق دا الله وعده رښتونی دا الله وعده کړل د رښتینوالي الذي كانوا يوعدون اسو رښتونی وعده دا هغه څه چې د خلکو سره کوم وعده کې دی شو د خلکو سره چې کوم وعده کې دی شو الله وسره وعده کړل نو هغه وعده رښتونی دا الله وعده کړل وعده رښتونی الذي كانوا يوعدون هغه چې د خلکو سره کوم وعده کې دی شو والذي قال لوالديه اف لكما او هغه سره چې هغه وې خپل مور او پلار ته اف لكما یا افسوس دي تاسو باندې اوف وتوي مور پلار ته وي اتایداننی آیا تاسو ير وای ما لران خرجا چې زبر وستل کېګم وقد خلت القرون من قبل یقینا ترشیدی قومنا زمانه مخکي زمانه مخکي ډیر شی پیړې تیر شي دي دا اترز په خصوص راونه وتل وي زمکینا وهما يستغيثان الله او دا دواړه مور پلار فریاد کوي الله ته امداد غواړي د الله نه ویلک امین او تباش ایمان راوړه خبرو معنا دا قیامت او معنا ان وعد الله حق یقینا د الله وعده رښتونی ده فیقولون دی وی ما هذا الا ساطر الاولین دا مگر قصې د مخکینو دا مخکینی قصې دی ور روانې دی وی دې باندې به بس خدا وقال الذين كفروا للذين آمنوا ويا کسان چې کفر کړي الذين آمنوا کسان مبارکي یا کسانو ته چې ایمان راوړل لو کان خیرن کچری دا د خیر کار وې دا غوړه کار وې ما سبقون اله داخله بنو مکه شوی زمنګ نه دیتا اسلام يهتدوا او کله چې دی هدایت بیان هموندو په دې باندې فسيقون خامخ داخله کوي هاذا افكن قديم دا خامخ دی فسيقون خامخ دی وی هاذا افكن قديم دا دروغ دی مخکینی ومن قبله کتاب موسی مخکې دی کتاب نو کتاب د موسی عليه السلام امام او رحمه هغه امام او پیشواو او رحمت او هاذا کتابونو دا کتاب دې مصدقون تصدیق کون کې دې لسان عربین په عربی ژبه کې دې ينذر الذين ظلموا دې لپاره چې ير ورګیا کسان لا چې ظلم وکړل وبشرا او زیر ورکی للمحسنین پار د نیکو کارو دا زیر دې د پار د نیکو کارو ان الذين قالوا یقینا کسانو چې به ربنا الله رب زمغ الله دې ثم استقاموا بیا کلک شو پدی باندې فلا خوف علیهم نو نبیر پدی باندې ولا هم يحزنون نو بدی غم جن کی اولئک اصحاب الجنه دا کسان جنت یان دي خالدین فیها همیشه وي پدی کې جزاء بما كانوا يعملون دا بدل په سبب دا چې خلکو کوم عمل کاو ووصينا الانسان بوالديه احسانا او وصیت کړل موږ حکم کړل موږ انسان ته د خپل مور او پلار په بار کې د خسلو کولو حملت امه کرهن زیګول د اوچت کړل دلرا مور د په تکلیف باندې و ذات او کرهاو زیګول دلرا په تکلیف باندې وحمله وفصاله في 30 شهرا او ګرځول ددو او پي ورکول دلرا 30 شهرا په دیر شمیاشتو کې حتی اذا بلغ اشد تر دې پوری چې ورسه د خپل ځواني ته بلغ 40 سنه او ورسه د سلويختو قال تانو قال دروي ربي اوزيني انا اشكر نعمتك التي انعمت علي وی الله توفیق را کی مالا چې شکریا ادا کوم ستاسو نعمت اچي نام کړل تا ما باندې والا والدي زما مور پلار باندې وانا عمل صالحا او دا توفیق راگی چې عمل کما صالح نیک ترزاهو چې به خوشالهږي واصلح لي فی ذریتی او صلاحیت پیدا کی صالحہ کے نیک کے زما د پارا زما اولاد انی تبت الیک یقینا توبه باسم تا تا و انی من المسلمین یقینا زیم د مسلمانانو نا اولئک الذین نتقبل عنهم دا کسان چې قبل د دینا احسن ما عملوا بهتر دا هغه عملونه چې دې کړلی و نتجاوز عن سیئاتهم
او تجاوز کو ان معاف کو د گناہوں د دین فی اصحاب الجنہ دی وی په جنتیانو کې وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد رشتنی اج سره کما وعده کې دي شو د سره چې کما وعده کې دي شو نا وعده رشتنی دا الله ورسره وعده کړل وعده رشتنی والذي قال لوالديه او آغا سړی چې هغه وایي خپل مور او پلار ته هغه بچی چې هغه وایي خپل مور او پلار ته اوف لکما یا افسوس دی تاسو باندې اتعدانني آیا تاسو یروي مال را ان اخرجا چې زبا راوستل کېږم د ځمکې نه د مر نه رستو وقد خلت او یقینا تیر شي دي قومنا پیړۍ تیر شي من قبل زمانه مخکې وهما یستغیثان الله او دی دواړه پر یاد کوي الله تا ویلک آمین وی دته چې او تباشي ایمان راوړه تا پر تباہی د ګور ایمان راوړه ان وعد الله حق یقینا الله وعده رښتونی ده فیقولوا نو دی وی ما ذا الا اساطیر الاولین نه دا مگر قصې د مخکینو الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي مناسب کے متبسم مناظر بسم الله